بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د عربي کا معلم د اولي حصے سبق نمبر 13 دی. الدرس الثاني شروع دی. نن به ان شاء الله موږ تمرین حل کو. تمرین مشق ته وای. نو اولنې مشق ته اولنی مشق کې موږ له یو تنبیه را کړی، یو خبرداري را کړی. هغه دا دی وای په یو لفظ د تلفظ کولو په وخت، یو لفظ په جبه ویلو په وخت، تلفظ معنی چې یو لفظ ته په جبه باندې وي، په خوله باندې ادا کی، هغه ته تلفظ وای. نو په یو لفظ د تلفظ کولو په وخت په آخري حرف وقف یعنی ادریدل. چې یو لفظ دی کنه لکه اوس البیتو دی، البیتو، نو وګورئ اوس په دې باندې وقف کې چې یو لفظ وي نو ته به بیا وی البیت، دا تا به ساکن وي. ټیک شو؟ البیت. التمر، التمر دی، التمر به وي. ټیک شو؟ که چېرته یو لفظ وي، که چېرته دوه درې لفظونه یا جملې نو بیا به د جملې ټول الفاظ صحیح وي، آخري حرف باندې به وقف کې، یعنی آخري حرف باندې حرکت یعنی زبر زیر پیش نه ویل، بلکې آخري حرف ساکن ویل. لکه البیتو دی کنه، دا پیش دی پی. نو چې اوس یو لفظ دی ته په دې باندې به وقف کې، نو دا به البیت، دا تا به هم ساکن وي. وګورئ دا هم ساکن شو، دا یا هم ساکن شو. المسجدو دی، المسجدو، نو چې ته کله په دې باندې وقف کې ودرېږي نو بیا به دا جیم ساکن وي. المسجد، المسجد. ټیک شو؟ او که چېرته داسې یو لفظ راشي چې آخره کې ګول تایي، ګول تا، او په دې ته وقف کې، نو د ګول تا نه به ها ساکنه جوړېږي، داسې ګول ها او ساکنه وي. دا دوه ټکي به هم ته د تا دا ختم شي او دا ضمه به هم ته ختم شي، بس دا به ساکن ها وي. ښه؟ چې کله د یو لفظ په آخره کې ګول تایي. نو الزکاتو دی، الزکاتو، نو چې په د وقف کې نو د ګول تا نه به ها ساکنه جوړېږي، بیا به الزکاه، الصلاه. ټیک شوه؟ ویل. که چېرته هم یو لفظ وي، که چېرته هم یو لفظ وي نو هم هغه یو لفظ آخري حرف باندې وقف کول، هم د هغه یو حرف په آخري حرف باندې، د هغه یو لفظ په آخري حرف وقف کول. لکه المسجد، المسجد، المسجد. او که چېرته پوره جمله وي، پوره جمله وي، نو د جملې د آخري لفظ آخري حرف باندې وقف کول. لکه لبن و خبز، لبن و خبزون دی، نو اوس په دا لبنون به په خپل حال وي، دا واو به په خپل حال وي، او د خبز د آخري حرف به ساکن کې، په د خبز باندې به وقف وکړي. نو بیا به وایي لبنون، لبنون و خبز، لبنون و خبز. لکه زه وایم استاذ و قلم و کتاب، و کتاب په با باندې مې دغه وقف وکړو. ټیک شوه؟ اوس دلته کې موږ لرا کړی وای په سلسله الفاظ وکې په آخري لفظ اعراب نه ویل. دا اوس موږ دا سلسله د الفاظو را کړې ده که نه، ګوره دا د الفاظو سلسله را کړې ده. نو اوس په دې موږ د آخري حرف ساکن وایو. ټیک شوه؟ نو البیتو ته وګورئ، البیتو دا حرف تعریف په شروع کې لګېدلی دی، نو دا معرفه دی. ښه؟ معرفه اسم دی، معرفه. ټیک شوه؟ او دې ته موږ وایو معرف باللام. دا البیتو چې دی که نه دا معرف باللام دی. وجه سره معرف باللام ورته څه وایو؟ ځکه ورته وایو چې د په شروع کې الف لام لګېدلی، نو چې کوم اسم پر شروع کې الف لام لګېدلی پوره اسم ته معرف باللام وایي، او دې الف لام ته حرف تعریف وایي. د الف لام ته څه وایي؟ حرف تعریف وایي. دا وګوره دا ال په شروع کې لګېدلی، ال، البیت، البیت. نو دا به مونږ وایو د په شروع کې به الف لام وایو، د پوره اسم ته معرف باللام وایي، ځکه په شروع کې دا ال لګېدلی دی. او آخري حرف باندې به وقف کو ادریږو به، نو دا به مونږ وایو البیت، البیتو دی، البیتو دی. وګوره ضمه ده پې، خو په دې به مونږ وقف کو نو وایو به البیت. ټیک شوه؟ او د دې مونږ معنی کو خاص کور، خاص کور، ځکه معرفه خاص ته وایي، خاص، او نکره عام ته وایي. ټیک شوه؟ نو دا البیت اوس خاص یو کور دی، ځکه په شروع کې الف لام دی، نو دغه به بیا خاص وي. الثمر، الثمرو دی، خو په دې باندې به اوس مونږ وقف کو، او دا یو خاص میوه یادی، او شروع کې ال دی، نو دا اوس په مونږ الثمر وایو، الثمرو. ټیک شوه؟ نو الثمرو معنی خاص فروټ یا خاص میوه، خاص میوه. یو بله خبره دی کې واورئ، البیتو کې به مونږ دا لام باندې تلفظ هم کو، ال به وایو، ال. او الثمرو کې به دا لام نه وایو، دا حمزه به ډایرکټ د ثا سره میلاوه. وجه سره په البیتو کې دا با حرف قمری دی، حرف قمری دی، قمری. او په الثمرو کې دا ثا حرف شمسی ده.
ټیک شو دا زړې خبرې دي وروستو سبقونو کې ویلي دي دلته کې به اوس د هغې اجرا کوو ښه الصلاة والزکاه الصلاة دی بیا والزکات دی نو ګورئ دلته کې هم ضمه ده او دلته هم ضمه ده نو ګورئ الصلاة کې دا صاد چې دی که نه دا حرف شمسیم دی او د دې دا پورا الصلاة چې دی دا دته مونږ وایو معرف باللام معرف باللام د لام د وجې معرفه شوی ځکه د په شروع کې مونږ دا ال ولګو ال او دی التا چې دی که نه دی التا حرف تعریف وای حرف تعریف خبرې زده کوئ ښه دا اجرا ده الصلاة والزکات دی که نه نو موږ ته دلته ووي که چېرته یو لفظ وي نو په هغې باندې به آخري حرف به ساکن کې که چېرته دوه لفظونه وي نو بیا به آخري حرف د آخري لفظ آخري حرف باندې وقف کوو ښه نو اوس دلته کې ګورئ موږ سره دی الصلاة والزکات دی که نه خو ما تاسو ته یو خبره وکړه په زکات کې چې دا ګول تا کده ده که نه په دې چې ته کله وقف کې نه د دې ګول تا نه به ها ساکنه جوړېږي ښه ګورئ دلته اوس نو الصلاة والزکاه صلات مونځ ته وایي او زکات ته وایي او د منځ کې چې دا کوم واو دی د ده معنی ده او مونږ پښتو کې وایي او عربی کې وایي و نو الصلاة خاص مونځ والزکات او خاص زکات خاص مونځ او خاص زکات دا خاص معنی ما د څه د وجې نه وکړه دا معرب باللام دی د دې د وجې نه ورله مونږ خاص معنی کوو خبز ولبن خبزن ته وګورئ دا نکره دی په ده تنوین دی او د په شروع کې ال نشته او لبنون ته وګورئ لبنون دا هم نکره دی ځکه تنوین دی پې او دی پوره لفظ ته نکره وای او دې باندې چې کوم تنوین دی د تنوین ته حرف تنکیر وای څه ورته وای حرف تنکیر ٹھیک شو نو موږ به د دې دا عام روټۍ یادوي ٹھیک شو یوه روټۍ چې کومه یوه روټۍ هم وي که دا د غنمو وي که د جوارو وي که د وربشو وي که د وریجو وي چې د څه شي روټۍ هم وي خو دلته موږ ته صرف ویلي دي روټۍ یادوي خبز ولبنون دی نو ګورئ په دې یو باندې خو به تنوین وایو واو باندې بم وایو حرکت به وایو او لبنون کې د آخري نون به دا موږ ساکن وایو خبز ولبن لبنون دی دا به موږ وقف پې کوو لبن دا نون به ساکن وایو خبز ولبن څه روټۍ او څه پی یعنې یو روټۍ او څه پی لبن پی موږ ورته پی وایو او بعض خلک ورته شوده وایي شوده او بعض خلک ورته اردو کې ورته دود وایي دود ٹھیک شو صالح او فاسق صالح ته وګورئ دا هم نکره دی تاسو ته ما ویلو دا نکره دی در په شروع کې ال نشته او دا تنوین چې پکې دی دې تنوین ته موږ څه وایو حرف تنکیر او معنا ده یا فاسق معنا ده دا هم نکره دی دې کې د تنوین ته حرف تنکیر وایي نو نکره معنا ده یو نیک ګورئ صالح معنا ده یو نیک الک یا یو نیک سړی او فاسق معنا ده یو بدکاره یا یو ګناهګاره سړی یا یو ګناهګاره الک ٹھیک شو نو دا د مذکر لپاره راځي صالح او فاسق په دې فاسق باندې بدل ته موږ وقف کوو عقاب به ساکن وایو صالح او فاسق یو نیک یا یو بدکار یو ګناهګار ٹھیک شو الحسن او القبیح نو ګورئ الحسن کې دا وګوره دا شروع کې ال دی نو د دې وجې نه دې ال ته حرف تعریف وایي دلته ورته وګورئ او دا پورا اسم چې دی دته معرف باللام وایي د پورا اسم ته د الحسن ته معرف باللام وایي او د دې په شروع کې چې کوم ال دی نو دغې ال ته حرف تعریف وایي نو الحسن او القبیح نو القبیح دی نو د دې واو ساکن نه موږ کسره ورکړه او دې لام سره ملو کړو نو موږ به اوس وایو او القبیح او په دې ح باندې به وقف وکړو الحسن او القبیح خیسته حسن الحسن خیسته او قبیح بدرنګه الحسن او القبیح خیسته او بدرنګه الماء والخبز زده خو په دې آخري باندې به وقف کوو نو خبز به وایو الماء اوبه والخبز او
دا او چې کنه دا د دې واو معنی ده د دې واو معنی ده الماء والخبز اوبه او روټۍ الماء والخبز ده دلته کې به موږ په دې باندې وقف کوو الماء والخبز نو د الماء دا پورا الماء معرب باللام دی او د په شروع کې چې راکم ال دی دیتا حرف تعریف وای ٹھیک شو والخبز او دا قشان دا خبز الخبز چې دی کنه دا معرب باللام دی او د په شروع کې دا حرف تعریف دی التمر واللبن التمر واللبن التمر کې دا تمر چې دی کنه دا معرب باللام دی او شروع کې دا کم ال دی نو دا حرف تعریف دی او دا تا چې دا حرف شمسی دی نو ځکه په دې باندې با دا لام به پکې ساکن وي دا به نه ویل کېږي دا حمزه به موږ ډایرکټ د تا سره ملاوو التمر واللبن نو دا لام چې دی دا حرف تعریف دی او دا و به ډایرکټ موږ د بل لام د لبن د لام سره ملاوو او د ال دا لام به نه وایو ښه ځکه دا با دا لام چې دی دا حرف شمسی دی نو التمر واللبن نو دی په د اخري لبن باندې به وقف وکړو نو لبن به وایو التمر واللبن کجوره او پی جاهل او عالم جاهل کې دا وګوره دا نکره دی جاهل نکره دی یو جاهل ٹھیک شو یو بی علم یو جاهل ٹھیک شو جاهل یو جاهل وعالم او یو عالم یو جاهل او یو عالم الانسان والفرس الانسان انسان کې دا شروع کې دا حمزه چې دی کنه حمزه زیر والا نو دا حرف قمری دی دا د حرف قمری دی نو ځکه د ال دا لام به موږ دلته اوس وایو الانسانو نو دا ال پکې حرف تعریف دی او دا پورا انسان معرب باللام دی دا واو پکې ځان لري الفرس دا الفرس چې دا فا چې دا د حرف شمسی نه دی دا حرف قمری نه دی ٹھیک شو انسان کې دا حمزه حرف قمری دی او په دې الفرس کې دا فام حرف قمری دا نو ځکه به اوس د دې دا لامونه ویل کېږي ښه دا لام تعریف به ویل کېږي الانسان والفرس انسان او اس فرس اس ته وایي درس وکتاب دی موږ به په دې باندې وقف وکړو وکتاب به وایو درس دا نکره دی او په دې تنوین ته حرف تنکیر وایي او کتابون هم نکره دی تنوین ته حرف تنکیر وایي درس وکتاب یو سبق او یو کتاب العادل او الظالم العادل کې وګورئ دا عین حرف شمسی دی نو دا ال دا لام به ویل کېږي العادل به وایو او الظالم کې دا ظوا حرف شمسی ده نو دا لام به نه ویل کېږي ښه دا ال دا لام به نه ویل کېږي او الظالم العادل عادل یعنی انصاف کولو والا او الظالم یا د دې او معنی ده یا الظالم ظالم ظلم کولو والا جمل وفرس دی مونږ به دې وقف وکړو جمل وفرس نو دا جملون هم نکره دی او دا فرسون هم نکره دی او په دې جملون تنوین ته او د فرسون د تنوین ته دیتا حرف تنکیر وای حرف تنکیر ٹھیک شو جمل وفرس یو اوخ او یو اس جمل اوخ ته وای او فرس دا اس ته وای صحیح شو امید دې په دې په پوه شوي او دا مې درته پکې ډېره اجرام وکړله چې حرف تعریف څه ته وایي معرب باللام څه ته وایي کم لفظ باندې به مونږ وقف کوو هغه څنګه ویلی کېږي چې کم تنوین وي هغه تنوین ته څه وایي هغه پوره نکره اسم دی هغې ته څه وایي معنی به یې څنګه کوو نو امید دی په دې به تاسو پوه شوي سکرین شاټ یې واخلئ او ځان سره یې ولیکئ یو ځل یې بیا واورئ انشاءالله دا به تاسو ته ډېر ښه یاد شي دا زموږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام